السلام علیکم ملګرو د افغانستان کرکټ ټیم د پاره او د افغانستان کرکټ ټیم فینس د پاره غټ خبر دا راغلی دی چې افغانستان ډي جی براو خپل بالینګ کنسلټنټ ساين کړو چې ډي جی براو د افغانستان ټیم جوائن کو از ا بالینګ کنسلټنټ په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو چې د افغانستان لپاره څومره مددگار ثابت دي شو خو دینه علاوه د ویسټ انډیز برین لارا چې کوم دی هم خپل پریډکشن کړی دی چې د ورلد کپ سیمی فائنل لپاره د افغانستان ټیم هم کوالیفای کیږي نور کوم درې ټیمان یاد کړی د افغانستان ټیم ولې سیمی فائنل ته کوالیفای کېدو حواله سره برین لار خپل پریډکشن کړي په دې هم خبره کو او د پاکستان ټیم ولې نه یادېږي لکه ډیر کلاډیان داسې دي چې یاد کړي پاکستان لکه نیتن لاین د استرالیا کلاډي چې کوم دی خو پاکستان فائنل له هم رسول چې استرالیا او د پاکستان په فائنل میچ راځي خو سر لیجند ایکس کرکټر داسې هم دي چې پاکستان ټیم سیمی فائنل ته د کوالیفای کېدو حواله سره هیڅ قسم پریډکشن نه کوي خیر په دې خبره نه کو په دې ویډیو کې موږ د افغانستان ټیم حواله سره خبره کو چې افغانستان ټیم ته ډي جی براو چې کوم دی از ا بالینګ کنسلټنټ ملاو شو بالینګ کنسلټنټ مطلب دا چې دی به د افغانستان چې کوم فاست بالینګ ډپارټمنټ دی کوم فاست بالران دي ای سره مدد کوي ای به د ویسټ انډیز په کنډیشن باندې وي او دین علاوه نور هم مطلب خپل چې کوم د ایکسپیرینس دی هغه بیټسمنانو سره هم شیر کول شي دا نه چې بس دی به صرف فاست بالرانو سره لګي کوس یو بیټسمن دی د آل راونډر دی جی بیټینګ هم خکای اوس یو بیټسمن دی لکه ګورباز دی هغه هم د سره سلام مشوره کول شي دنه ایکسپیرینس شته شي د ایکسپیرینس دنه ترانسفر کول شي جی دنه علاوه چې کوم بالینګ ډپارټمنټ ته خو ابویسلی ښکارا خبره ده چې سره به د خپل خواري کوي د ویسټ انډیز په کنډیشن باندې به ویل چې دیږي کې په دې پیج باندې فاست بالینګ هیلپفل دی یا سلو بالینګ هیلپفل دی لکه څنګه چې بیګا باران وشو په اول کې د انګلند او د پاکستان چې کوم میچ وو باران نه پس بیا هغه باونس لګ نور هم زیات شو وکټ کې باونس نور هم زیات شو د هغې په وجه باندې تاسو به کتل مارکوټ راغو ماغه باونس بالونه به کول او زبردست پیس سره بالینګ کولو نو داسې کنډیشن باندې اکثر ټیمان نه وي بالران په نه وي لکه دا کوس د پاکستان بالینګ وي په کنډیشن نه وي ای به فل ورتل او دلته چې کوم باونس پکې زیات شو نو د انګلند بالرانو ته پته و چې دا د موږ وکټس ته دلته باران نه پس اکثر چې پچ کې لګ نمی راشي نو بال پکې زیات باونس کیږي نو دی لویل شي کنډیشن نو ډي جی براو چې کوم دی به د ویسټ انډیز پیچز حواله سره د ویسټ انډیز ګراوند حواله سره پهله بیټینګ خده پهله بالینګ خده دا پیچ د سپینر د پاره خده دا پیچ د فاست بالر د پاره خده د خپل ایکسپیرینس د افغانستان ټیم سره شیر کوي جی دین علاوه برین لارا چې کوم خبره کړې دا برین لارا ویل دي چې سلور ټیمان هغه یاد کړی چې دا زه د ورلد کپ سیمی فائنل کې وینم مطلب دا ټیمان چې کوم دي دا د ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای کېدی شي اوس برین لارا ویل دي ضرور نه چې کوالیفای شي خو خپل ایکسپرت چې کوم دی هغه خپل رائے ضرور د ورلد کپ نه مخکې شیر کوي جی ایکسپرت چې څومره هم د کرکټ ایکس کرکټرز دي لیجندز دی هغه اکثر خپل پریډکشن کوي جی او هغه حقیقت هم ثابت دي شي دا نه چې بس اوس برین لارا یاد کړی چې انډیا انګلند ویسټ انډیز او افغانستان دا سلور ټیمان چې کوم دي دا د ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي جی اوس افغانستان ته لکه افغانستان دومره په کم ټایم کې یو داسې ټیم چې هغه سره غټ لوبډلې چې کوم دي لکه استرالیا انګلند ورسره سیریزونه هم نه کوي صرف په ورلد کپ کې یو بل فیس کوي صرف په ورلد کپ کې یو بل سره میچز کوي نور د سیریز چې کوم پاکستان سره د سیریز وی انډیا سره ایشیا ملکونو کې دغه نیوزیلند سره هم د داسې سیریز نه دی ارین شوی نو د صرف ایشیا کنټری کې بنگلاديش سریلانکا پاکستان انډیا د ملکونو سره د سیریز کوي لکه اوس د افغانستان د پر ډیره ښه خبره ده ډیر د فخر خبره د افغانستان کرکټ فینس د پاره چې د غي لوبغاړو د غي کرکټرز چې کوم دی ای د کرکټ په میدان کې خپل یو فیکٹر داسې شو کړی دی خپل ځان داسې خولې دی چې د دنیا څومره هم غټ کرکټران دي لیجندز دي نو وی چې یو د افغانستان ټیم کې دم شته دی د سیمی فائنل ته کوالیفای کول شي او دا صرف برین لارا نه دی ویلي چې دا د پاکستان یوټیوبر ایکس کرکټر باسط علي چې داغه دومره غټ لانګ کرکټ کیریئر نه دی خو بیا هم په میډیا باندې کې نه خپل تجزیه پیش کوي نو باسط علي هم د افغانستان پریډکشن کړي چې افغانستان هم د ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای کېدی شي جی د حواله سره تاسو خپل نظر ما سره د کمنټ په لار باندې شریک کړئ د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام